أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمه او د تفسیر دا درس تاسو اورئ چې د سورة البقره دی یو سلسلور او یایم نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین د هغه خلکو تذکره کوي کاتمین د حق د آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه ته ګورئ. الله رب العالمین فرمای ان الذین بشک هغه کسان یکتمون چې دوی پټوي ما انزل الله هغه حکمونه چې الله را لیږلي من الکتاب د کتاب نه ویشترون او دوی اخلی پاغی بانی سمنن قلیلا عوض لگا اولئک دغه خلق ما یأکلون فی بطونهم دوی نور اچای پخپلو خیٹو کې الا النار مگر اور خیٹی د اور نډکې کړي ولا یکلمهم الله او خبرې بونه کې دوی سره الله رب العالمین فورز د قیامت ولا یزکیهم او نه به د پاکو خلقو سودره یو نه به د ګناهونو نه پاک ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دی دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى الله وایي دا هغه کسان دي چې دوی اغستې د ګمراهي په مقابله د هدایت کې. نو هدایت د حق بیانولو دوی حق بیان نه کو پټې کو نو دا ګمراهي ده او عذاب یې واغستو په مقابله د بخنه کې د حق بیانول بخنه وه هغه یې ونه کو بلکې حق پټ کو نو عذاب واغس. فما اصبرهم علی النار پس شي صبر کړل دوی لره په اور باندې یا څه ډېر صبرناک دي په اور باندې. ذالک دا الله رب العالمین فرمایي دا عذاب په دې وجه چې یقینا الله رب العالمین نازل کړی دی کتاب بالحق په حق باندې په کتموه نو دوی پټئ یا دوی پکې اختلاف کوي په اختلاف یا دوی په کفر کوي په کفرو به و ان الذین اختلفوا بشک کسان چې اختلاف وکړو په کتاب لفی شقاق بعید نو دا خامخا په مخالفت لري کې دي دا په لري مخالفت کې دي حق نه ډېر لري دي نږدې کېږي ورته نه. دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. په دې یو سلسلور او یایم نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین د هغه خلکو تذکره کوي کاتمین د حق چې د حق پټونکي دي. ګوره الله رب العالمین د حلال او د حرامو تفصیل مخکې بیان کو
چې تاسو حلال خوراک کوئ. دی انبیاو ته حکم کړی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او دای مؤمنانو ته حکم کړی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، او دای عام خلکو ته حکم کړی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. نو د حلالو باندې الله رب العالمین ډیر زور راوړي چې د حرامو نه ځان ساتئ. یو انبیاو ته ځان له حکم، مؤمنانو ته ځان له حکم، عامو انسانانو ته ځان له حکم. او بیا یې دا ویل چې ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان په قدمونو پسې مه روانېږئ. دا حرام خوري چې در باندې کوي نو دا د شیطان پسې روانېدل دي. هغې بیان هم وشو. د هغې نه وروستو الله رب العالمین دا مو فرمایل چې انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، چې کم کم څیزونه په تاسو باندې بند دي نو هغه هم بیان شو. د هغې نه علاوه په احادیثو مبارکو کې هم ګڼ څیزونه راغلي. دا به انشاءالله په دې شپږمه سپاره کې موږ یو ځای کې وضاحت کوو، سوره مایده کې، چې کم کم څیزونه حلال دي او کم حرام دي. د هغې وضاحت به انشاءالله کېږي. د حلال او د حرام وضاحت دا به انشاءالله هلته کوو چې کم څیزونه حلال دي او کم حرام دي. په حیواناتو کې، په حشراتو کې، د اوبو چې کم په اوبو کې اوسیږي په هغې کې، په دې ځنګل کې چې کم ځناور دي په دې کې کم حلال کم حرام. دغه شانتې چې کمې مرغۍ دي په هغې کې کمې حلالې دي او کمې حرامې دي. د احادیثو مبارکو کې د هغې دپاره ښایسته قواعد دا ذکر شوي، خو د هغې دا ځای نه دی، دا بلته انشاءالله بیان شي. نو دا تفصیل الله رب العالمین بیان کو. اوس دې ځای کې الله رب العالمین بیا یره ورکوي چې ګورئ حق مه پټوئ. دقه رنګې یو یره مخکې هم ورکړی شوې وه. هلته موږ دا ویلي چې دلته وعید چې دی نو هغه لږ کم دی، او په دې ځای کې الله رب العالمین وعید ډېر زیات ورکړی. نو هلته وعید لږ کم و، په دې ځای کې کم وعید دی نو ډېر زیات دی. وجه یې دا وه چې هلته حق پټاو نو د خلکو د یرې د وجې نه د حق د پټولو خبره وه. هلته د حق د پټولو خبره وه، د خلکو د یرې د وجې نه، د خلکو دباو ډېر زیات راشي او د هغې د وجې نه یو سړی حق پټ کړي. نو هلته وعید لږ کم و. او دلته چې یو سړی دی او هغه حق پټوي د دنیا د حاصلولو دپاره، د خلکو یره نشته دی، خو دی وایي چې پیسې او دنیا حاصله کم، نو دا ډېر لوی مجرم دی. نو دلته وعید هم سخت ذکر کړی دی. برحال دلته دی ته دا خطاب ځکه کوي چې دی یهودیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت واضح او ښکاره نښې پټې کړې وې. ډېرې ښکاره نښې وې هغې پټې کړې وې. هغې وضاحت مخکې موږ کړی و چې هغې کې دا وه چې د پیغمبر علیه السلام سترګې به توري نو دوی به پکې ویل شنې سترګې به وي. او دا یې هغه مولیانو به حق پټاو. حق څوک پټوي؟ خو مولیان یې پټوي که نه. او پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر او ذراعا بذراع، چې د یهود هغه خویونه به په دې امت کې هغه شان راځي څنګه چې په هغوی کې. نو اوس په دې زمانه کې هم ډېر مولیان داسې شته دی چې هغوی حق پټوي، یا د خلکو د یرې د وجې نه او یا د 2 روپو دپاره، یا د خلکو نه یریږي چې یاره مخالفت به راته جوړ شي، غم خادي به را سره خلک پرېږدي، او یا په جومات کې امام یم د امامتۍ نه به مې وباسي، او ډېر ایستیم دي او دا چل دی او دا چل دی. هلکه حق بیانوه، رزق الله ورکوي. دا خبرې څه ته وایي چې دلته نه به مې خلک وباسي، او د امامتۍ نه به مې وباسي، او د مدرسې نه به مې وباسي، او د کلي نه به مې وباسي، او غم خادي. حق بیان که الله به دې ملګری شي، د خلکو به تا سره به خلک څه امداد وکړي. طالب الله د غم انتظام هم کوي او د خادۍ به هم کوي. د داسې خلکو غم خادي چې وي نو هغه د بادشاهانو د خانانو د نوابانو نه بیا ډېره ښایي چې څوک حق بیانوي. الله دې موږ د حق د بیانولو توفیق راکړي، او دا کم مسایل چې د حق مقابله کې راځي چمګاونډ کې، الله دې هغې د برداشت او د صبر توفیق موږ له راکړي. دا نښې بیا پټې کړې. که پیغمبر علیه السلام به دا نښې ښکاره کولې نو دوی به پرې بیا اعتراضات کول، د خلکو ذهن کې به شکوک او شبهات اچول. نو دا دې زمانه کې هم دا شی شته
چې یو حق پرست عالم راپاسي، حق پرست عالم، او هغه لګیا دی صحیح دین بیانوي، قرآن بیانوي، احادیث بیانوي، د صحابه کرامو طریقې بیانوي، او دا نور چې چا د ځان نه رسمونه او رواجونه او بدعات او رسوبات په دین کې وردننه کړي او خلکو ته دا دین ګران کړی دی، نو هغه تی وباسي. نو بیا دا مولیان راپاسي او په دې خلکو باندې اعتراضونه کوي، په دې حق پرست علماو باندې اعتراضونه شروع کړي. دی خو پلان کې نه مني او صحابه نه مني او دا خو داسې چل دی او دا خو ګستاخ دی او داسې قسمه قسم نمونه پرېږدي، نو خلکو ورسره نفرت پیدا شي، خلک ترې متنفره شي او په خپل یې په هغه یو څه بل څه کې خلک وردننه کړی دی، د ځان نه به یې طریقې جوړې کړي، د ځان نه به څه عجیبه عجیبه کارونه کوي او خلک یې پکې راګیر کړي. نو بس دی بیا دا اعتراضونه کوي په حق پرستو باندې، نو د خلکو شک پیدا شي د حق پرسته باره کې پلان کې خو ډېر غټ مولا دی او هغه هم د پسې خبرې کوي، نو یاره د کې بس چلي او یاره د بیان ته مه کښېنئ، خبرې مه اورئ او خواله هم مه ورځئ، دومره پورې د خلکو ذهنونو کې واچوي یاره وایي چې دی قرآن هم بیانوي نو مې اورئ، وایي چې دی حدیث هم بیانوي نو مې اورئ، وایي دا ځکه وایي تاسو نه پوهېږئ او وایي دی داسې بیان کوي، نو برحال دا خبرې د خلکو ذهن کې اچوي. نه قرآن هم واوره، احادیث هم واوره. دا د مکې د مشرکانو هم ویلي د بار نه چې به څوک هم راتلو نو دوی به ورته ویلي ویل یاره د پیغمبر خبرې مه اورئ، ویل اثر کوي په سړي باندې، ویل چې سر یې وانه اورئ. نو طفیل ابن عمر وایي زه چې رالم وایي ما غوږونو کې مالو چیښي و چې د پیغمبر خبرې چېرته وانه اورم، وایي چې بیا مې ورته وکتل، وایي ما کې وویل چې ته خو پویه سړی، که شعر و شاعري کوي په شعر و شاعرۍ هم پوهېږي او په سحر جادو هم پوهېږي، بس مې منع که نه که دغه نو چې مالوچ مې لرې کړو کېناستم چې هغه ما واورېد، وایي داسې کلام یې پیش کړو چې داسې کلام ما چېرته ژوند کې نه و اورېدلی، چې کم فصاحت و پکې، کم بلاغت و پکې، کم حق او سچه وینا وه پکې، او په هغې کې کم هدایت و، کم راهنمایي وه، کم سکون، کم خوشحالي، کم اطمینان، هغې پسې خو لمونږ ګرځېدو، نیسته ایمان راوړو. نو بهرحال دا خلک په خپله باندې حق پټوي یهودیان، او که پیغمبر علیه السلام به حق بیاناو نو دوی په اعتراضات کول او د خلکو په ذهنونو کې به شکوک او شبهات اچول. نو بهرحال الله رب العالمین فرمایي، او دا خلک ولې کوي د دې زمانه کې د مولیان ولې کوي؟ یو دا دی چې د حق پټوي د دې دپاره چې یاره دا خلک مې مخالف نشي او غم خادي را سره پرې نه دي، یو د دې دپاره. دویم د دې دپاره چې یاره له 70 روپۍ راته میلاو شي، او دریم د دې دپاره چې شهرت راته میلاو شي. بعضې خلک د شهرت دپاره لګیا دی چې یاره خلک ووایي چې دا ډېر ښه سړی دی، نو زه دا ویم چې که فرض که څوک وایي چې دا ډېر ښه سړی دی او خلک یې صفت وکړي، خو چې الله درنه خفه دی نو خلک دې ستا صفت وکړي یا دې ونه کړي، د خلکو ټولې دنیا ستا صفت وکړو، نو چې الله درنه خفه دی نو زه د خلکو په صفت څه وکړم؟ تا ته د ټولې دنیا مال دولت سره زر او سپین زر میلاو شو، خو چې د الله درنه خفه دی نو په دې سرو زرو سپینو زرو به څه کې ستا نه ټول خلک خوشحاله دی، چم ګاوڼه او غم ښادۍ کې دی وله ګوله ده، سم ډېر خلک دی، خو چې الله درنه خفه دی نو په دې باندې زه څه وکړم؟ نو الله دې موږ کې داسې یو سوچ پیدا کړي او د عمل توفیق دی الله موږ له راکړي. بهرحال دا خو د دې خلکو د حق د پټولو خبره وه. الله رب العالمین فرمایي چې دا خلک په حقیقت کې د معمولی تحفو محفو د معمولی فیدو په بدله کې په خپلو خېټو کې د جهنم اور ورچوي، او قیامت کې به الله رب العالمین دوی ته غوسوي، د رحمت خبرې به ورسره نه کوي، او الله رب العالمین به دوی له دردناک عذاب ورکړي، دردناک عذاب به وله ورکړي. الله رب العالمین فرمایي ان الذین یکتمون ما انزل الله، یکتمون کتمان پټول، څنګه پټوي؟ ما انزل الله، د الله رب العالمین حکمونه څنګه پټوي؟ په باطلو تعویلاتو سره. یو تفسیر دا دی چې دې ته تحریف معنوي وایي، الفاظ هغه ووایي خو مسله هغه شانتې بیان نه کي څنګه چې د هغې مقصدي، نو دا تحریف معنوي کوي. یا دا دی چې عوامو ته دینی مسلې نه ښکاره کوي، عوامو ته دینی مسلې نه ښکاره کوي. دا مولیان چې په مخبرو کې ودرېږي او تقریر کوي، نو یو آیت پکې د قرآن ونه وایي، یو حدیث پکې ونه وایي،
نو بس لګیا به پلانکي بزرګ داسې ویلي او په پلانکي ځای کې پلانکي کس داسې چل کړی او په یورپ کې داسې چل شوی او هلکه دا متل او دا قیسې خو دا هوښیار خلک هم کولی شي د امیان خلک هم په دې باندې پوهېږي د قرآن آیاتونه ووایه د حدیث مبارکه یو څو جملې ووایه د آخرت مسله بیان کا نو دا نور بحثونه ترې له منځه وباسه نو دا به لګیایي بس د بزرګانو دغه قیسې به یې شروع کړي نو حق دین خلکو ته نه بیانوي په جومات کې به ښه عالمي خدای د قرآن کریم د ترجمې درس نه کوي د احادیثو مبارکه او درس به په جومات کې نه کوي نو منزل الله به خلک څنګه یاد کی عوام بیا څنګه یادوي او د جمعې په ورځ چې ورته کیني نو بیا قیسې ورله ډېرې ښې ورځي نو دا خلک به قرآن څنګه یادوي حدیث به څنګه یادوي ما انزل الله به څنګه یادوي علماو ته حکم څه دی کم د الله پیغمبر ته الله حکم کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ای پیغمبر تبلیغ وکړه د هغې چې کوم تا ته د الله د طرفه نازل شوی دی په منبر باندې بیان کا په مقبره کې بیان کا په مجلس کې بیان کا په جماعتونو کې حلقې جوړې کا په ریډیو باندې قرآن بیان کا په دې موږ د الله شکر ادا کوو چې الله رب العالمین دا خدمت دلته زموږ نه اخلي ګنې موږ خو ډېر کمزور یو او بیا الله رب العالمین چې دا څوک ناست دی او دا اوري نو خلک خو ډېر دی خو الله دا خلک خوښ کړی دی چې هغوی په کور کې ځان ته ریډیو لګولی په کچن کې زنانه لګیایي کار کوي ځان ته یې ریډیو لګولی چې بالکل خلاصی نشته او نشي کېناستی نو هلته یې ځان ته لګولی په حجرو کې او په بیټکونو کې لګېدلی دغه رنګې په بازارونو کې دکاندارانو لګولی د قرآن کریم درس شروع دی په خپلو دکانونو کې قرآن لګېدلی د قرآن راغستی دی او ناست دی او ګوري ورته سوچ کې دی قرآن زده کوي نو چې الله رب العالمین ته په بازار کې قبول کړي او ته په کور کې قبول کړي او د خپل کتاب اورېدو توفیق یې درله درکړو نو په دې باندې د الله رب العالمین شکر وباسه که نه نو موږ به ټول په دې باندې د الله شکر ادا کوو او شکر بیا دا دی چې عمل پې وکړه او شکر یې دا دی چې دا نورو ته ورسوه دې پیغام نورو ته ورسوه دا ما انزل الله من الکتاب دلته من تبعیضیه دی بعضې مسایل د خلکو نه پټوي د اهلي کتابو بعضې مسلې پټې کړې وي نو څه ناسه بیان خو کوي څه ناسه خبرې څه ناسه بیان د دین کوي خو نوره دا ده چې ټول دین خو نه بیانوي که نه ټول دین دا نه بیانوي هغه یې پټ کړی او دا د سورة الانعام کې او سورة المائده کې الله رب العالمین فرمایي سورة مائده 15 نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین فرمایي یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ای خلکو یقینا راغلي دي تاسو ته پیغمبران زمونږه قد جاءكم یقینا راغلی دی تاسو ته رسولنا زمونږه پیغمبر یبین لکم چې بیانوي تاسو ته کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ډېر د هغې نه چې تاسو پټول د کتاب نه تاسو به ډېرې مسلې پټولې نو دا پیغمبر راغلی دی چې تاسو ته هغه څه کي واضحه کي ویعفو عن کثیر او ډېرو نه مخه مړی او دا به راشي سورة الانعام 91 نمبر آیت مبارکه کې یو نوي سورة انعام الته الله رب العالمین فرمایي وما قدر الله حق قدره دی خلکو د الله رب العالمین تعظیم ونکو څنګه چې د الله تعظیم دی اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء کله چې دا خلک وایي څه وایي چې نه دی رالیږلی الله رب العالمین په یو بنده باندې څه څیز مانه چاله نبوت او وحی چاته نه ده کړي نو قل ورته ووایه ای پیغمبره من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس چې چا نازل کړی و هغه کتاب چې راوړی و هغې لره موسی علیه السلام چې رڼا و او هدایت د خلکو دپاره تجعلونه قراطیس تاسو هغه ټوټې ټوټې ګرځوئ تبدونها وتخفون کثیرا چې ستاسو یې ښکاره کوئ هم خو ډېر ترې پټوئ نو دوی به څه مسلې ښکاره کولې او څه بیا پټولې ټول دین یې نه بیاناو
او دغه آیت مبارکه د سوره انعام 91 نمبر کې هلته بله مسله بیانېږي. د یهودو به ویل چې الله یو پیغمبر هم دنیا ته نه دی رالیږلی، یو انسان او یو بشر ته الله وحی خو نه کوي او نور ته فرښته رالیږي. نو الله رب العالمین جواب ورکړو چې دا موسی علیه السلام ته چې دا کوم کتاب راغلی و که نه تورات، نو دا ورته چا رالیږلی و؟ او دا موسی علیه السلام خو تاسو منئ چې پیغمبر دی او الله ورله کتاب ورکړی و، نو هغه منئ او دا نه منئ، ولې دروغ وایي؟ او هغه کتاب هم تاسو ټوټې ټوټې کړی و چې څه مسلې به هم ترې بیانولې او څه به هم نه بیانولې. من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، او دوی اخلي په دې باندې لږ عوض. نو د دې نه خو یو مراد دا دی چې لږ شانتې مال دوی د دنیا عوض اخلي، د دنیا سامانونه، د دنیا سره زر سپین زر 100 روپۍ 15,000 10,000 شل-زره دا چې وله څوک ورکوي نو بس بیا د حق نه بیانوي، که په هغه کې بیا ډېرې مسلې او خرابۍ دی نشي ویلی، ولې هغه ورله چېرته 7,000 روپۍ ورکوي که نه 1,000-2,000 روپۍ وله ورکوي، او مولا سړي له څوک څه ورکوي، خو چېرته 1,000 یا 2,000 روپۍ به وله ورکوي او دی د هغې د وجې نه بیا حق نه بیانوي. هلکه معمولي شانتې پیسې دي څه ډېرې خو درکوي هم تاله څوک لکونه نه درکوي. نو یو مطلب یې دا دی. دویم دا دی وایي د دې ثمنن قلیلا نه ټوله دنیا مراد ده. که دا ټوله دنیا هم څوک درکي که نه، خو د قرآن په مقابله کې دا لږه ده، د آخرت په مقابله کې دا لږه ده، دا هېڅ شی نه دی. یو جنتي له خو به صرف په جنت کې د دې دنیا په 10 چنده ځمکه ورکي، دومره خو به صرف ځمکه یي، بنګلې او باغونه او هورې او غلمان او صحت او موسم او دا هر څه چې ورته الله ورکوي او د الله رضا او ملایکه او خوشحالۍ او دغه پلا د پاسک، نو دا ټوله دنیا د دې په مقابله کې دا لږه ده. ما یأکلون فی بطونهم، نو اکل فی بطنه دا ویلی کېږي ځان پوره مړول، او پښتو کې خلک وایي ډکول، او دا جمله وی اکثر د حرامو دپاره استعمالیږي. نو ما یاکلون فی بطونهم، دوی خپلې خېټې نه ډکوي الا النار، مګر د اور نه ډکوي، او دلته حرام ته اور ویلی شوی دی. معنی د حرامو نه خېټې ډکوي نو مطلب دا دی چې د اور نه ډکوي. نو دا د قرآن مقابله کې چې کمې پیسې وایي، دا د حق د پټولو مقابله کې چې کمې پیسې دي، دی پیسې وانغستې، دی خېټې ته اور ور واچو، او یا اشاره ده دې ته چې آخرت کې به خېټو کې اورونه وراچوي، خېټې بیا تباه شي په اور باندې. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، د دوی نه به الله رب العالمین خفوي، الله به ترې ناراضوي، او الله رب العالمین به ورسره خبرې نه کوي، غوسه به یې ورته، لکه دنیا کې څوک د چا نه خفه شي غوسه شي، نه کوم ورسره خبرې، وایي ګورم هم ورته نه، وایي ده ته زه ګورم هم نه. او ولا یزکیهم، او نه به پاک کی. د پاکولو څه مطلب دی چې الله رب العالمین به په دنیا کې د بدو اعمالو نه پاک نه کی، په دې ګندونو کې، په دې ګناهونو کې، په سود کې او په جوارۍ کې او په رشوت کې او په ملاوټ کې او په دوکو کې به الله پریدي، او چې په دې څیزونو کې پریدي تر دې چې په دوی باندې به مرګ راشي، نو الله رب العالمین نه پاکوي که نه، د دنیا پرستۍ نه به الله رب العالمین پاک نه کی. یا دا ده چې ګوره څوک هم دعوت کوي، بل ته چې څوک هم دعوت ورکوي، نو په دې باندې الله رب العالمین انسان پاکوي، خو دې خلکو ته به الله رب العالمین د دې توفیق ورنکي، د دعوت توفیق به الله ورنکي. او دویمه نو یو مطلب دا شو چې په دنیا کې به الله دغه شانتې په دې ګناهونو حرام خورۍ کې وساتي او دی به ترې پاک نشي. دویم مطلب دا دی چې په آخرت کې به الله رب العالمین د ګندو خلکو سره ودرئ، د فاسقانو فاجرانو ګناهګارانو سره به الله ودرئ، او د عذاب د اور نه به نه بچ کیږي. او زجاج رحمه الله وی لا یثني علیهم خیرا ولا یسمیهم اسکیاء، د دې به ښه صفت هم نه کوي، لا یثني علیهم خیرا، چې ګنې دا زما په کتاب باندې پوی او دا علماو، او ولا یسمیهم اسکیاء، او نه به دوی ته د پاکو خلکو نوم ورکړی شي، دا به په شهداو کې نه، دا به په صلحاو کې نه، او د دوی اکم چې الله رب العالمین منعوم علیهم ذکر کړي په هغوی کې به نه، ولهم عذاب علیم، الله رب العالمین فرمایي د دوی دپاره عذاب علیم دی. او عذاب علیم ورله ځکه دی چې دوی د منافقانو په شان کار کړی دی که نه، په زړه کې پویه وه، په خوله باندې
ناپوهي ښکاره کړې ده. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې 3 کسان داسې دي ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم. وایي 3 کسان داسې دي چې الله رب العالمین به ورسره خبرې نه کوي او نه به الله رب العالمین پاک کی. لا یکلمهم یوم القیامة ولا یزکیهم او ولهم عذاب علیم او د دې دپاره دردناک عذاب دی. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې 3 کسان داسې دي چې هغې څه به الله رب العالمین خبرې ونه کړي ولا ینظر الیهم نه به ورته الله وګوري ولا یزکیهم نه به یې پاک کړي او دوی دپاره عذاب علیم دی. 4 خبرې ښه. اولنی لا یکلمهم الله یوم القیامة الله به ورسره قیامت پر ورځ خبرې ونه کړي. 2 ولا ینظر الیهم الله به ورته ونه ګوري. 3 ولا یزکیهم نه به یې پاک کړي ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دی دردناک. نو ابوذر غفاري رضی الله عنه ته تپوس کوي خابوا وخسروا من هم یا رسول الله. د الله پیغمبره دا خلک خو ډېر تاوانیان شو، دا خو هلاک او تباه شو. دا کم خلک دی چې الله ورسره نه خبرې کوي نه ورته ګوري نه به یې پاک کي او د دوی دپاره عذاب علیم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل المسبل هغه کس چې د پنسې د ګیټو نه ښکتی، هغه نارینه چې د هغه پنسې د ګیټو نه ښکتی نو یو خو دغه کس دی. او 2 نمبر نو ګوره نارینه به ګوره خپلې پنسې د ګیټو نه ښکته کوي، یو دا خبره زده کړي. زنانه به خپلې پنسې د ګیټو نه ښکته کوي، هغې باندې بل حدیث دی بیا. زنانه به دا پنسې ښکته کوي چې دا خپې هم پکې پټې شي. 2 نمبر المنان هغه کس چې چا سره احسان وکړي نیکي وکړي او بیا اثباتي، یو ځای کې وایي بل ځای کې وایي دا کس د الله ډېر بدي شي. داسې به نه خبرې وکړي نه به یې پاک کړي. او دا پنسې چې د چا ښکته د پړکو نه نو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دی به په اور کې د خپې به د قیامت په ورځ به په خپو اور لګېدلی او دا به سوځي. یو کس و یو پیره مونځ وکړو پیغمبر علیه السلام ورته وایي بیا یې وکړه، هغه بیا وکړو پیغمبر علیه السلام ورته وایي بیا یې وکړه. 3 پیرې پې مونځ وکړه راغی وایي د الله پیغمبره ما له خو بل شان مونځ نه راځي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي پنسې دې ښکته دي او بیا یې ورته وفرمایل چې چا پنسې هم ښکته وي نو الله د هغه مونځ هم نه قبلوي. منګه په منځونو کې ټوپۍ له زور ورکړی که ستاسو خیال وي که نه جومات ته څوک راشي زر به رومیان له سر نه راوالي په جب نه په سر یې وتړي او یا چېرته جومات یو ګوټ کې ټوپۍ پرتي په کاټن کې هغه به راوالي زر یې په سر کې څخه ټوپۍ خیرنې چې چېرته یې څوک کینځي خو نه په جومات کې پرتي اکثر چې تیر شي او دی د جومات نه باروزي او ټوپۍ د جومات هغه په سر بار وباسي، هغه مخکې به د میزري غونته کې ټوپۍ وي هغه بیا په سر کړه زر مونځ ته. نو چې کله به د جومات نه بار ووتو د جوماته ټوپۍ به تې په هیره باندې بار لاړه، چا به ورته لکه جومات ټوپۍ دې راوړم بس زر بیا ورته په دیوال را ګزار کړه. واپس به نه راتلو چې جومات کې دا ټوپۍ ښه په قدر کېږي. بس په جومات دیوالونه خو واړه دیوالونه په د دیوال نه بار د سړک نه به جومات ته را ګزار کړه، دننه به غپ را پرېوته چې بل کس به راغی هغه به زر په سر کړه. زمونږ خو دا حالت دی که نه د ټوپۍ نه زیات خیال ساتل دا د پنسو په کار دی چې منګه مونځ ته ودرېږو هسې عامې به هم پنسې اوچتې ساتي یوازې مونځ کې نه. خو پیغمبر علیه السلام په صحابي 3 بیا بعضې صحابه وایي چې دا خو پیغمبر علیه السلام ترغیب ورکاو نور چې که پنسې د چا ښکته وي مونځ یې وکړو نو مونځ یې کېږي. خو پیغمبر علیه السلام ترغیب ورکوي امت ته چې ګورئ د دې نه ځان وساتئ پنسې ښکته نه کوي نو پنسې به اوچتې ساتي هسې عام یې اوچتې ساته او په مونځ کې خو ګورئ خامخا چې نه ښکته پاتې نه شي. نو که سرتور سرسر مونځ څوک کوي نو دا هم په بېادبۍ کې راځي ګوره دا هم ښه کار نه دی ځکه د الله پیغمبر او صحابه کرامو طریقه دا وه چې مونځ ته به ودرېدل ټوپۍ یا پټکۍ یا رومیال یا څادر دا به په سر راچي. خو که سرتور سر چا مونځ وکړو نو دا وشو کېږي مونځ یې وشو خو بېادبي پکې راله. دغه رنګې پنسې چې د چا ښکته وي نو ګوره دا مونځ ته ډېر نقصان رسوي ښه او عامو حالاتو کې هم پنسې اوچتول پکار دي. او 3 نمبر چې څوک سودا خرڅوي او په هغې کې په دروغه قسمونه خوري، په دروغه باندې قسمونه خوري او سودا خرڅوي نو دا قسمه کسان چې دي نو دا ډېر خطرناک جرمونه دي. او دغه رنګې نور روایتونو کې هم راغلي
لکه یو کس دی هغه بوډا دی او زناکار دی، نو د دپاره هم د عذاب علیم حدیث کې ذکر راغلی، مسلم کې حدیث. یا یو بادشاه دی، یو امیر دی او دروغ وایي، او یا یو غریبه دی او متکبره دی. غریب سړی دی او په ده کې تکبر دی، نو که مالداره تکبر وکړي نو هغه هم ښه نه دی. خو که غریب سړی دی نو هلکه ته ولې تکبر کې، ستا خو د رزق درک نه لګي. په یو بل روایت کې دام راغلی دی، یو کس دی د یو امام سره بیعت وکړي، یو جماعت کې یو پارټۍ یو تنظیم کې ورننوتو، د هغې هغه مشر سره خپل لاس ورکړي چې او معاهده وکړي، حلف برداري وشي. نو که بیا ورله هغه پیسې ورکوي، راشنې ورله ورکوي، کمبلې ورله ورکوي، چېرته سپ راشي امدادونه او دله ورکوي نو دی خوشحالی، او که نه ورکوي نو دی غوسۍ، او بیا د هغې ملګری نه بیا ورپسې را دی بدې وایي، ده ته ملا ډېر غوسۍ دی انسان ته. بهرحال بل روایت کې راځي چې څوک د یو بل مسلمان مال حاصلی او د دروغو قسمونه پې خوري، دلم عذاب علیم دی. او یو بل روایت کې دا دی چې څوک د مازدیګر لمونځ وکړي او د هغې نه وروسته د خپل مال د رایج کولو دپاره قسم وکړي، او یا یو سړی دی د هغه سره سیوه اوبه دي، اوبه خر کوي، اوبه ته سیوا شي، او بل ته ضرورت دی او دی وله نه ورکوي، هسې کاندې ته خوشې کړي. او یا یو کس دی اوبه ورسره د څکلو ته سیوا دي او بل ته ضرورت دی او دی هغه له نه ورکوي. لکه یو کویه دی، دا په هغه علاقو کې اکثر داسې علاقې چې په هغې کې د اوبو کمی، نو د څکلو اوبه دي، تا ځان ته پوره کړې او سیوا شوې، نو دا نورې مسلمانانو له ورکه که نه. یا د پټي د اوبه کولو دي، یا د سارو د اوبه کولو دي، یا دغه شانتې نورې د ضرورت نه سیوا اوبه دي، نو هغه هسې مه ضایع کوه. نو دا خو د دې آیت مبارکه وضاحتو. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. نو دا آیت مبارکه هم د مخکې سره متعلق دی، او په دې کې د حق د پټونکو تاوان بیانوي الله رب العالمین، چې ډېر بېوقوفه دي او دا تاوانیان دي. نو هدایت دا چې حق بیان کړی وی، ګمراهي دا ده چې حق بیان نه کو. والعذاب بالمغفره، نو د الله رب العالمین دین چې بیانې نو تا ته بخښنه کیږي، او د الله دین چې نه بیانې نو د الله عذاب راځي. نو ته د الله دین بیانول او بخښنه دې پرېښود، او د هغې په مقابله کې دې نه بیانول او عذاب دې واغست، نو فما اصبرهم علی النار. نو دا تعجب په نسبت د خلکو دی، ښه الله رب العالمین تعجب نه کوي. هر کله چې د دوی داسې سخت او دردناک عذاب یو لیدونکی کس ویني چې دوی دومره په سخت عذاب او دردناک عذاب کې دي، نو دوی په صبر باندې به هغه تعجب کوي چې دا لا څنګه خلک دی، دا څه ځناور دي چې دومره یو مشکل اور، یو سخت او دردناک عذاب چې د هغه برداشت ناممکن دی. ګوره شیطان کله کله موږ په دې دوکه کوي، موږ ته څه وایي، وایي ځه مړه وایې، وایي یو پیره خو به د جهنم نه راوځې که نه، دا خبره کوي. ګناهونه کوه مړه وایي، یو ځل به وایي کلمه دې هسې ویلې ده. نو ته چې ستا په کور کې تنور بل شوی دی، ته په دې تنور کې یو 2 منټه کېناستی شي، یو 3 منټه، یو 15 منټه به تنور په دې اور کې کېناستی شي، او د تنور اور خو ډېر کم دی. د دې خښتو بټو ته ورشئ چې تاسو د کویلې اور وینئ. نو د کویلې چې دا کم اور دی، نو د کویلې دا اور دا ډېر زیات دی. بیا نو د کویلې اور تاسو وینئ، ته به هغه خښتو بټۍ کې چې کم اور بل دی، نو ته په هغې کې یو 2 منټه تیر کړي، نو په هغې کې ته وخت نشي تیرولی. نو دغه شانتې ته به په دې کې د جهنم په اور کې به ته څه ټیم تیر کړي. نو دویمه خبره دا ده، او د جهنم اور د دنیاوي د تیز اور نه، دنیا کې داسې تیز اورونه شته دی چې په هغې باندې وسپنه شلی، وسپنه دا هایدروجن او یو څه بل څه دا ډېر تیز اوري چې دا وسپنه شلی او وسپنه کټ کوي. د هغې نه د جهنم اور او یا درجې تیز دی. نو سوچ پې کوئ، نو چې یو سړی بیا هم په دغې باندې صبر کوي، سود کوي، زنا کوي، جواری کوي، شرابونه څکي، سمګلینګ کوي، نوجوانان هلاک او تباه او برباد کړل، چرس خرڅوي، پوډر خرڅوي، آیس خرڅوي، او دا څیزونه معاشرې ټوله په لعنت کې اخته کړې ده. د څه لپاره؟ د 2 روپو دپاره. دا نوجوانان دي ووجل. ظالمانو ته د جهنم په اور باندې داسې صبر کې. او څه وایي اوس هلته به وایي، هغې ته وایي ما ځان باقاعده داسې خلکو ته ویلي دي، وایي ته د تیلي اور ته نشي ټینګېدی، او وایي ما د جهنم اور ته غاړه ایښې ده، وایي پیسې راکوه. نو حیران به شي دې خلکو ته. نو دا هغه تعجب دی که نه، فما اصبرهم. او یای مطلب دا دی چې دا اور یې دومره خوښ دی چې په دې باندې صبر کوي.
په اور باندې خو څوک صبر نشي کولی. نو دا کلمه تعجب ده او په دې خلکو پسې دا استهزا ده، دوی سپکاوی پکې پروت دی. او یا اصبر په معنی د اجرأ د زاد المسیر وی، یعنی څه شی دی چې دوی زړه ورکړي دي په اور باندې، داسې عملونه کوي چې اور ته روان دي او پروا یې پرې نشته. په دې ځای کې د زاد المسیر عبارتونه ما راوړي دي، خو چونکې زموږ سره ټیم کم وي مال زه به عربي عبارتونه تاسو ته ووایم. خو بهرحال زاد المسیر هم لیکلي دي او معالم التنزیل هم لیکلي د پرا او کسایی دې ټولو. تفسیر قرطبي وی هغه څه شی دی چې دوی په دې اور باندې صبرناک جوړ کړي. ذلک بأن الله نزل الکتاب بالحق. په دې ځای کې اوس الله رب العالمین د مخکینو عذابونو سبب ذکر کوي او تیر شوي عذابونه چې مخکې دي هغې ته اشاره ده. او بأن د ثابتن مقدر پورې متعلق دی، بأن الله ثابتن بأن الله دی او بالحق لفظ نه وروستو وقف دی. نو په دې ځای کې یو ټکی پټ دی په کتموهو. ذلک بأن الله وی دا ثابت ده چې الله رب العالمین نازل کړی دی حق. نو په کتموهو دا خلک یې پټوي، د خلکو هغه پټ کو. نو چې کله یې پټ کو نو د دوی دپاره د الله عذاب چې دی نو هغه ثابت شو. او یا دا ده چې دوی پکې اختلاف شروع کو. الله نازل کړی دی کتاب په حق باندې، دوی پکې اختلاف کوي. نو فختلفو په کتموهو په ځای به بیا پختلفو شي. او یا دا دی چې یا یې په دې پې کفر وکړو یا یې ته انکار وکړو. نو وان الذین اختلفوا فی الکتاب، د کتاب نه مراد خو یا ټول کتابونه دي منزل من الله چې څومره دي، د خلکو اختلاف کړی دی په کتاب کې. او بعضې به په ایمان راوړو، بعضې به د هغې نه انکار وکړو. روح المانی وی یا دا چې د الله رب العالمین د کتابونو په مقصد کې اختلاف وکړو چې څوک پکې توحید نه مني، څوک رسالت نه مني، څوک قیامت نه مني، نو دغه دی. او یا د الکتاب نه مراد تورات دی. نو نصاراو دعوا وکړه چې په دې کې صفات د عیسی علیه السلام شته او یهودیان د هغې نه منکر شو. نو یهود او عیسایان د یو بل نه منکر دي، د یو بل د دین نه کنه. او یا اختلاف دا دی چې دوی په تورات باندې عمل کولو په باره کې د خپلو مشرانو مخالفت وکړو. او یا دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم صفات په تورات کې ذکر و په هغې کې اختلاف وکړو. دریم دا دی چې د کتاب نه مراد قرآن کریم دی. نو د یهودو اختلاف پکې ښکاره دی که نه، چې بعضې ته مطلقا انکار وکړو او بعضې ویل دا په عربو پسې خاص دی، په دې امیانو انپړو پسې زموږ مولیانو دپاره ویل دا کتاب نه دی. بهرحال د مشرکانو اختلاف سو، چا ویل دا سحر دی، چا ویل شعر دی، چا ویل کهانت دی، چا ویل دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، او چا ویل دا پخوانۍ قیسې دي. روح المانی کې علامه علوسی رحمه الله دا وضاحت کړی دی. لفی شقاق بعید، الله وی په مخالفت لري کې دي. شقاق د شق نه دی، شق په معنا د طرف سره دی، یعنی دوی د حق په مقابله کې الټه طرف کې ودرېدل او داسې مخالفت کې واقع شو چې حق ته رانږدې کېدل دوی ته اوس ډېر ګران دي، دا ډېر لرې لاړل. ځکه چې د حق خو د الله په کتاب کې او د الله د پیغمبر سره نو دوی د الله د کتاب نه مخ اړوي او په پیغمبر باندې اعتراضونه کوي، نو د حق نه ډېر لرې لاړل او په ضد کې پرېوتل. نو ضد داسې یو شی دی چې بیا حق ته راتلل دا ډېر ګران شي. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، سوره فرقان 9 نمبر آیت کې به راشي. دوی ګمراه شو نو طاقت نه لري د نیغې لارې. بعید یې ځکه وویې چې کله یو مخالفت په درجه د عصیان کی نو هغه هدایت ته نږدې. یو سړی دی ګناهونه کوي، هر پیغمبر هم حق دی، وایي دا قرآن هم حق دی، دا ټول څیزونه چې دي دا حق دي، دا مني، خو بس ګناهونه ترې کېږي، غریب کمزوری دی، نو زه ده ته به الله د توبې توفیق ورکړي یا به هدایت قبول کړي. او یو مخالفت هغه دی چې دی دشمني کوي، د عداوت او دشمنی، ضد او تعصب او کینه او بغض، دا شیزونه اړه کې رال دا ډېر خطرناک شی دی. نو په دې وجه باندې د مخالفت او د ګمراهۍ باره کې الله رب العالمین څه فرمایي چې دا چا کې ضد راشي، تعصب راشي، عناد راشي، ښه ورته پته ده چې دا کتاب هم حق دی، د الله پیغمبر هم حق دی او معجزې یې مولیدي او بیا هم دی دشمني کوي. نو دې مثال د هغه یخ سړي دی چې ځان یې اوده کړو. نو یخ سړي چې ځان اوده کړو نو که نه راپاسی نو هسې هم ځان اوده کړی، او که راپاسی هم نو هغه خو یخ دی او ځان یې اوده کړی، نه شي راپاسولی. نو الله وایي دې باندې مهر لګېدلی دی
مهر پې لګېدلی دا خلک اوس ته نشي راړولی حق طرف ته. بهرحال دا خو دې ایتونو مبارکه او لفظي ترجمې ته بیا ګورئ. الله رب العالمین فرمای ان الذین بېشک هغه کسان یکتمون چې دوی پټوي ما انزل الله هغه حکمونه چې الله را لیږلي من الکتاب د کتاب نه ویشترون او دوی اخلي په هغې باندې ثمنا قلیلا عوض لږه اولئک دغه خلک ما یأکلون فی بطونهم دوی نه ور اچوي په خپلو خېټو کې الا النار مګر اور خېټې د اور نه ډکې کړې ولا یکلمهم الله او خبرې به ونه کړي دوی سره الله رب العالمین په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به د پاکو خلکو څخه ودروي او نه به د ګناهونو نه پاک ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دی دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى الله وایي دا هغه کسان دي چې دوی اغستې د ګمراهي په مقابله د هدایت کې. نو هدایت د حق بیانولو دوی حق بیان نه کو پټې کو نو دا ګمراهي ده او عذاب یې واغستو په مقابله د بخنه کې د حق بیانول بخنه وه هغه یې ونه کو بلکې حق یې پټ کو نو عذاب یې واغست. فما اصبرهم علی النار پس څه شي صبر کړل دوی لره په اور باندې یا څه ډېر صبرناک دي په اور باندې. ذالک دا الله رب العالمین فرمایي دا عذاب په دې وجه چې یقینا الله رب العالمین نازل کړی دی کتاب بالحق په حق باندې په کتموه نو دوی پټوي یا دوی پکې اختلاف کوي په اختلاف یا دوی په کفر کوي په کفرو به و ان الذین اختلفوا بشک هغه کسان چې اختلاف وکړو په کتاب کې لفی شقاق بعید نو دا خامخا په مخالفت لري کې دي دا په لرې مخالفت کې دي حق نه ډېر لرې دي نږدې کېږي ورته نه. په دې ځای باندې زمونږ نننی درس هغه اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ راک الله د عمل توفیق پرې راکړه نورو ته د رسولو توفیق موږ راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه زړونه پې الله صفا مشکلات او پریشانونه مو ساته او ګناهونه هم الله معاف کړه زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه پریشانۍ یې ختمې کړه د بیمارونو یې وسات الله زموږ مردګان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه د ذلت او رسوایي نه هم پکې وسات او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله.